أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. سورة الزمر 11 نمبر آیات ہے. په دې 11 نمبر آیات کې د کافرانو نه براءت اعلانول او خپل عقیده واضح کول مقصود دی. وړاندې د کافرانو عقیدې هم ذکر شوې او د هغې نه مخکې د مؤمنانو عقیدې ذکر شولې. بیا د هغې نه وروسته ځینې سوالات په ذکر شو. سوالات دا دی چې په اسلام او په ایمان باندې خو عمل کول ښه خبره ده، خو چې کومو ځایونو کې مشکلات یې سبب کېږي د هغې جواب هم ورته چې وارض الله واسعة، د الله ځمکه پراخه ده، بل چېرته لاړ شي. اوس آخره کې دا خبره ده چې یاره ټیک ته سړی خو دین باندې به عمل کوي، بشریت باندې به عمل کوي، خو چې د کافرانو نه د خپل عقیدې جدایي اعلان نه کړي او بس خپل کار پټ ساتي او کافرانو ته نه وایي زموږ او تاسو منځ کې فرق دی، نو دا به څنګه وي؟ نو دې ځای کې نبي علیه السلام د الله حکم وکړه چې ته ورته ښکاره ووایه چې اني امرتو، یقینا ما ته حکم شوی دی، ان اعبد الله، چې زه بندګي کوم د الله تعالی مخلصا له الدین، چې خالص کړی مې الله تعالی دپاره دین. په دین کې اوس د هېچا شراکت نه منم. د دې خبرې اعلان وکړه. نو دا هغه لارې بېلولو انداز دی چې د کافرانو باطلو خلکو نه خپله لار جدا کړه، بېلې ته ساته. دین خالص کول په دې معنا سته چې د دین څومره شعبې دي په ټولو کې به د اسلامي تعلیماتو باندې عمل کړي. هغه چې الله ویلي، هغه چې د هغه رسول د هغې ورته تشریح وضاحت کړی دی، د هغې مطابق ژوند تېرول دا دین خالص کول دی. او که داسې نه شي نو بیا به دین خالص نه بلکې دین به مشترک ملاوټ به شي. که سړی داسې وکړي چې ځینې خبرې د الله راواخلي او ځینې خلک خبرې به کې د رواج شاملې کړي، ځینې به کې نور ناجایز قوانین شامل کړي، لکه څنګه چې د یاپیق قانون چې کوم چنګیز خان جوړ کړی و، نو دغه خبرې دغه بیا خالص دین نشو، دا ملاوټ دین شو، او ملاوټ دین الله تعالی ته منظور نه دی. نو مخلص له الدین چې خالص کړی دی الله تعالی دپاره دین. نو په عباداتو کې به هم د یو الله مني او د الله تعالی د شریعت تعلیماتو مطابق، په عقیده کې به هم دغه شانته کې، په نظام او حکمرانۍ او حاکمیت کې هم د یو الله به مني، د بل چا به نه مني. کومو ځایونو کې چې تا ته الله شریعت اختیار درکړی دی چې په دې ځایونو کې د بل چا ومنه، هغه ځای کې کیدی شي. لکه مثال په طور باندې یو سوچه قانون موجود دی، اسلامي نظام موجود دی، او بیا داسې مسارې پکې راغلې چې په هغې کې د شریعت د صراحتا نه څه شي د منع نه ده کړي، تعلیم هم نه دی ورکړی، هدایت هم نه دی ورکړي. لکه فرض که دا خبره شوه چې یاره سړی د دې کومبړ نه پورته روډ راوباسي، څومره پراخه پکار دی، کوم ځای کې ته رسول پکار دی، و دې کې د شریعت مخنیوی کړلی چې مه وباسه او نه یې ویلي چې وباسه. نو دې دپاره بیا که خلک راجمع شي، یو طریقه وټاکي، یو قانون ساز کړي، نه قانون سازي کېدی شي، خو چې هغه چې قرآن او حدیثو به ټکراو کړي نه تضاد کې ورسره نه وي. د دغې نه علاوه ترقۍ منصوبې شولې، خلکو ته حقوق رسولو منصوبې شولې چې شریعت سره صراحتا ټکراو نه وي، هلته کې قانون سازي ممکن ده. خو د قرآن او حدیث صریح حکم مقابل قانون جوړېدل دا د نواقض الایمان او د شرک په اصولو کې داخل دي. نو الله تعالی نبی علیہ السلام ته فرمایل چې ته ووایې چې زه بندګي کوم د یو الله تعالی مخلصا له دین، چې خالص کړی مې د الله تعالی دپاره دین. نو اکثري مسلمانان خاص کر په جنوبي ایشیا کې چې کوم ژوند تېروي، اکثري خلک داسې دي چې عبادات خو څه ګزاره حل په ځینو ځایونو کې د الله او د رسول قانون مطابق یې مني، ځینو ځایونو کې خو هغه هم نشته، قبرونو قصه به کې هم شریکه ده. خو بیا چې کله حاکمیت او نظام ته خبره راشي نو بیا د نظام د سره نه دی قایل، د سره نه دی قایل، او دلایل بیا وایي په هغې کې خپلې خبرې تاسو به زمانه ډېرې ښې اورېدلي. نو دغه دین خالص نه شو، بلکې دا هغه مخکې چې څنګه بقره کې تېر شوي دي، فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، ولا مسله ده. وامرت، او ما ته حکم شوی دی، لان اکون اول المسلمین، چې زه شم اول د مسلمانانو نه. او مسلمین چې کوم دی اسلام ظاهري اعمالو ته وایي، ایمان باطینی عقیدې ته ویل کېږي. دا د اسلام او د ایمان منځ کې فرق دی چې کله سړی ښکاره باندې هم ټیک دی او پټ هم ټیک دی، ته مسلمان او مؤمن دواړه ویلی شي، او دغه شان د دواړو نومونو سره سمون خوري. یو سړی داسې ده چې عقیده د اسلام ده خو کارونه ګډوډ دي، نو دغه سړی ته فاسق وي، د فاسق اطلاق کېږي. یو سړی داسې ده چې ظاهرا هغه د اسلام سره شکل صورت برابر ده، ظاهري عمل خو صحیح دی، منظم کوي ظاهرا، لکه څنګه چې عبدالله بن ابی بن سلول بکاو، داسې نور اعمال شو.
خو عقیده د اسلام نه را اسلام د ټول اسلام نه ځینې احکام نه متنافره دي نو دغه سړی ته بیا منافق ویل کېږي دا بیا بل اصطلاح شوله نو اسلام ظاهري اعمال قبل ورته ویل کېږي نبی رسول الله تعالی تعالی حکم وینا وکړه چې عمر ته تو جماعت حکم شوی رضا شمه اول المسلمین اول د مسلمانانو نه یعنی د کبر خلاف چې کوم اعمال د ښکارا اعمال د بزکوم د بز اولنې سړی هم چې کبر خلاف اعمال کومه چې ښکارا به کې مز داخل له روزه داخل حج زکات به کې داخل له شعائر الله جماعت محراب مناره هغه احکام چې کوم په اسلام کې صراحتن ښکاریږي بل سړی لیدي شي دغه زکوم کوم دې باندې څوک خپکیږي خوشاليږي هغه سمې سکار نشته دی اسلام او ایمان کې فرق څومره دی او د دې اصطلاحات نو بده معنی امام ابن تیمیه رحمه الله هم یو کتاب لیکلی دی کتاب الایمان په نوم باندې او دویم بده کې حقیقت جهاد شپږم جلد امام مودودی رحمه الله هم شته دی کې نو وضاحتونه به تفصیلی وضاحتونه اطلاقات هغه کې موجود دي قل ورتوا اني اخاف يقينا سيريكم ان عصيتك نافرماني وكم ربي د خپل رب عذاب يوم عظيم د عذاب د ورځې لوینه دې ځکه کې دا هم د یو سوال جواب دی چې ټیک د دین باندې عمل کول خو خبره ده شرک خو بد شي دی او الله ویلي دی چې بس بت پرستی مکوي اسلام قبول کړي اعتراض دار د ملحدینو اعتراض دا چې کې دې چې د الله تعالی د سی ویلي چې بس پرز د باندې نه ته خو کوي نو خبره ده خبره خواله خبره وي نو چې کله خبره ده زو پرز نه ده بس بیان په خواري مکه پرې ده وي نو دې څنګه کې جواب ورته چې نه ده د خبره ضروری ده پرز ده ان اخاف زيريكم ان عصيتك نافرماني وکم رب د خپل رب عذاب يوم عظيم د عذاب د ورځې لوی ورځې عذاب نه یریګم او لوی ورځې عذاب کله راځي چې کله سړی فرض پری دي کله سړی په حرامو کې اخته شي په ناجایزو کې اخته شي نو به لوی ورځې عذاب راځي نو بده د خبرې ضروری دي د جایز والا مسله نه ده اولا والا مسله نه ده بلکې د فرضیت مسله ده ولله ورتوای چې الله تعالی اعبد زی بندگی کوم مخلصا له الدين خالص کړه مې د هغه د لپاره دین خپل اخلاص د دین دغه مضمون تیر شو چې خالص کول دا د چې په ټولو اصولو کې د اسلام چې څومره اصول دي څومره شعبي دي باغ خالص د شریعت احکام مني لکه مثال په تور باندې اسلام ته داخلي کې کلمه طیبه په داخليږي د نبی د ایمان ارکان دی قبول کړي د اسلام ارکان دی قبول کړي بیا اخلاقیات به قبول کړي د اسلام چې کوم اخلاقیات دي او کوم اسلامي معاشرت دي کوم اقتصادیات دي کوم حاکمیت دي کوم شاخونه چې غټ دي ټول به قبول کړي او په دې ټولو کې به اسلام تعلیمات مخې ته کیږي نو وس د اسلام د دین ته خالص او کله چې ونه کې ځنې اړخونه راوالي لکه عبادت او ځنې پرې دي لکه حاکمیت معیشت اقتصادیات عدالت نو دا به خالص کول نه دي فاعبدون تاسو عبادت کوئ ما د هغه څه شی تم تاسو خوخی من دوني بغیر د الله نه دا زجر دی او هغه خلکو ته وینا د کم زدي خلک سره وي خپويګم خو منه مینا استاد خو نه وینا منم او بستاره ته پښتو کړي د کم خلک چې پښتو کې کوي ځان ته خبري هغه د بار به د دعوت انداز بدل هغه ته بواز نصیحت نه کوي هغه د سوالونه مينتونه نه کوي هغه د بار بیا رټل دي او به رټي نو الله تعالی نبی عليه السلام ته فرمایل چې تو ورته وایا چې فعبدوا عبادت کوي ما د هغه څه شی تم چې تاسو غواړئ من دوني د الله نه بغیر کوي څنګه چې خوخی تاسو رسول مينت او د اخلاقیات خلق نه قول ورته ان الخاسرین یقینا توانی خلق ان الخاسرین الذين يقينا توانین خلق اغدي خسروا انفسهم چې توانی کړي د خپل ځانونه جنت نه ځان محروم کړي دي او جهنم مستحق ځان جوړ کړي دي واهليهم او د خپل کور خلق هم یوم القیامت په ورځ د قیامت باندې دا غټ توانی سړی د خپلم جهنمی دي خپل کشران ماتات خلک هم جهنميان کړي د خپل ناجایز تبلیغات په وجبانی او د ناجایز تربیتونو په وجبانی هغه د جهنم مستحق جوړ شوی دي په خپلم جهنمی د کور خلکم جهنمی ټول غټ توان هم دقه دي الا خبر د ذالک حمدا هو الخسران المبين حمدا توان ښکار دي ښکار توان دا د خپل او د کور ماتحت خلک ټول جهنم کې پراته دي د راسه پراته دا ښکار توان دی په دې کې څه شک نشته به جهنم سره معمولی شي نه دی جهنم احوال ذکر کیږي لهم نبی د پاره من فوقهم د پاسنه ذلل من النار حسی د ور ذلل اثر کې وريز ته ویل کی قطعات وريز نو وې د دې د پاسه به وريزي د ووري څه مطلب یې د پاسه به ووري وريز خور نه کوي نو د ووري وريز نه نو خلاصې دا چې د پاسه به هم ووري څنګه کوم وريز تاسو دنیا کې نه د باران ته مته کوي دا شی باندې د پاسه په سر باندې به ور ولاړی
ومن تحتهم او لاندې د دوی نه به ظلل هم ووري حصې د ووري نو لاندې مور د پاسه مور او اړخونو ته هم ورتاو دا به حالي الا خبردار ذلك دا عذاب چي دي يخوف الله به عباده الله تعالی يري په دې باندې بندگان خپل یا عبادي ای بندگانو زما فتقوني خاص زمانه ویریږي او دې ورته ځان وانه چوي والذين تنبوا الطاغوت هغه کسان چې ځان ساتي شیطان نه ان يعبدوا حاج د بندگی وکي شیطان بندگی کول معنی بحثونه مکه تر شوی دي شیطان بندگی خلق نه کوي خو د شیطان بندگی دا شیطان تر یو سمي خبرې نه واړه یو تی خبره واوري تر یو شرعي احکامونه اړي وسوسه دراچي او ته ټیک ته بس او بیا دغه په وینا باندې ګناه کوي نو د شیطان په لمسن باندې ګناه کول در شیطان عبادت کول بے شیطانان سورۃ الناس کې براش چې انسانانو کې همي او پیریانو کې همي نو هغه انسانان او پیریان چې تر دین نه اړي او ته وسر خبره ومني نو بس دا د عبادت شي نو مؤمنان خلق هغه چې د شیطانانو نه بزان ساتي اجتناب پرهیز ته وي پرهیز بکې د شیطانان اي عبادو حج بندگی وکي یعنی خبره واوري واناب او دي توجه کې ال الله الله ته د الله احکام توجه کې لهم البشرى د هغه د پار زیره دي فبشر عباد نو زیر ورکه دی دسی بندگانو ته چې باطل خلق او باطل شیطانانو ته یو سوي خو دی وینا ماته کم دین سوي لزم هغه منم ماته الله سوي له مغه ټیک دي نو چې دغه غیرت او دغه جرأت او استقامت لاره نو نبی رسول الله تعالی وایي چې لهم البشرى حمدی د بار زیر مستحق خلق دادي فبشر عباد بند زیر ورکه دسی بندگانو زمات اخوی نور علامات ذکر کیږي چې د دسی نیکانو خلقو چې کم د زیر مستحق دي د هغه نور علامات دادي الذين د هغه کسان یستمعون القول چې وقت دی وینا د الله قول نه مراد الهی کلام دی چې آسمانی احکام ته وقت دی فیتبعون بتابعداری کوي احسنه دغه خو خبرو نو دای علامات چې کوم خلک آسمانی کتاب ته وقت نګدي د سره ضرورت نه مخصوصي نو معلومیږي چې هغه د بشارت قابل نه دي اولئک الذین د هغه کسان دي هداهم الله چې الله ورته هدایت کړي دي و اولئک او دغه کسان هم اولو الالباب هم دغه خوندان د عقل دي خلک په ډېر نمونه دي خو الله په مخکې مهر لګولې د عقلمن خلک هم دغه د الله تعالی کرام او کتاب ته وګ دي